Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum all students. This is Dr. Asif Khatak. نننی ټاپک چې کوم دی هغه زموږ د بیسیک الټراساوند باره کې دی. په دې ویډیو سیشن کې موږ د بیسیک الټراساوند باره کې خبرې کوو. یوز اف د پروب به موږ څنګه استعمالو او واټ از الټراساوند څه شی دی. په دې ویډیو سیشن کې چې کوم دی موږ ټوټل د بیسیک الټراساوند باره کې نالج حاصلو. دا چې موږ سره الټراساوند ترانسډیوسر دی مطلب یعنی پروب دی. دا الټراساوند ترانسډیوسر چې کوم دی په دې کې فیزو الکتریک کرسټلز دي چې کله وته الکتریک کرنٹ ملو شي نو دا فیزو الکتریک کرسټل چې کوم دی سټیمولیټ شي او وایبریټ کی او دینه های فریکوئنسي ویوز جوړیږي د ته موږ الټراساوند ویوز وایو. دا ویوز چې کوم دی د مریض اورګنز سره چې کوم دی ټکراو شي واپس راشي پروب دا او د پروب نه پس چې کوم دی بیا په سکرین باندې ایمیج جوړي. تاسو کته شه دی ویډیو کې واپس یو کا کم ویوز چې دی رالو په سکرین باندې موږ ته یو ایمیج جوړ کو. ټرمینالوجي کم الفاظ زموږ په دې ویډیو کې به استعماليږي په الټراساوند کې. رومبه دی لونګیټیوډنل، دویم دی ټرانسورس پلان، دریم دی سجایټل پلان او څلورم دی کورونل پلان. اوس موږ لونګیټیوډنل سکینینګ کوو. په لونګیټیوډنل سکینینګ کې چې کوم دی پروب پوینټر چې کوم دی اب د پیشنټ هډ طرف ته ویږي. دا وګورئ چې دا لونګیټیوډنل پلان دی په دې کې پوینټر دا ریډ کلر چې کوم دی دا د پیشنټ هډ طرف ته دی. په ټرانسورس پلانز کې چې کوم دی پوینټر چې کوم دی هغه د مریض رائټ طرف ته دی او د ډاکټر لیفت طرف ته دی. که چېرې دا داسې نه وي بیا به ستاسو ټول ریپورټینګ غلط راځي. سجایټل پلان او کورونل پلان کې چې کوم دی مونږ زیاتر سپلین باره کې او د کډنیز باره کې چې کوم دی سکینینګ کوو. کله چې مونږ ګرده یا سپلین کډنی یا سپلین چې کوم دی مونږ سکین کوو نو کورونل او سجایټل پلان پکې مونږ استعمالو د پروب. اوس مونږ د پوسټیریور او انټیریور سرفیس چې کوم دی د پیشنټ د باره کې خبره کوم. مخامخ چې کومه ایریا وی سرفیس وي هغه ته موږ انټیریور وایو او بیک سایډ ته چې کوم ایریا وی سرفیس وی هغه ته موږ پوسټیریور وایو. انټیریور به موږ ته د سکرین په اپر سایډ باندې شو کیږي او پوسټیریور چې کوم دی موږ ته د سکرین لاندې سایډ ته شو کیږي. اوس د پیشنټ سپیریور پارت کم چې د نوم نه بره ایریا وي او انفیریور پارت کم چې د نوم نه ښکته ایریا ده. سپیریور ایریا چې کم دی دا به موږ ته د سکرین په لیفت سایډ باندې ښکاري. انفیریور ایریا چې کم دی دا موږ ته د سکرین په رائټ سایډ باندې ښکاري. دا وګورئ چې سپیریور موږ ته د سکرین په لیفت سایډ ښکاري او انفیریور چې کوم دی هغه موږ ته په رائټ سایډ ښکاري. لکه کیپیلیک پوزیشن کې وګوره د ماشوم هډ لاندې طرف ته انفیریور طرف ته نو دا به موږ ته د سکرین په رائټ سایډ باندې ښکاري. نو کیپیلیک پوزیشن کې به موږ ته همیشه د بیبي هډ چې کوم دی هغه د سکرین په رائټ سایډ باندې وي او په بریج پوزیشن کې به چې کوم دی د بیبي هډ چې کوم دی هغه همیشه پروب اورینټیشن د پروب باره کې پہچان. ګورئ جی دا ټرانسډیوسر دی پروب دی په دې باندې دا ریډ کلر چې کوم دی دا پوینټر لګېدلی دی. د دې پوینټر نه چې کوم دی موږ ته کنسیډر کېږي چې زموږ پروب موږ ټیک نیولی دی او که نه الټه مو نیولی دی. که چېرې موږ دا پروب صحیح نیولي نو د پوینټر د آیکن که چم دی دا به لیفت سایډ ته په سکرین باندې ریډ کلر کې موږ ته شو کېږي. لکه ګوره جی لونګیټیوډنل پلان دی په دې پلان کې وګورئ
د ترانسډیوسر دا پوینټر چې کوم دی دا د پیشنټ هډ طرف ته دی. دا جی د پیشنټ سپیریور او انفیریور پارټس چې کوم دی د بوډي دي. سپیریور مونږ همیشه ویلي دي دا مونږ ته د سکرین په لیفت سایډ ښکاري او انفیریور چې کوم دی دا به رایټ سایډ ته ښکاري. دا اوس ګوره جی ټرانسورس پلین دی. په ټرانسورس پلین کې چې کوم دی وګورئ جی پوینټر چې کوم دی هغه د پیشنټ رایټ طرف ته دی او د ډاکټر لیفت سایډ طرف ته دی. په سکرین باندې چې کوم دی پوینټر ته وګورئ جی هغه د مدر رایټ طرف ته دی. په سکرین باندې د مدر رایټ طرف ته دی. اوس ګورئ جی که چېرې تاسو دا پرو بولټن ولي نو تاسو بیا په کیفیلیک او په بریچ پریزنټیشن کې کمپلیټلی غلطي کوئ او تاسو په ریپورټینګ غلط راځي. نو چې تاسو ته د دې شیزونو کنسنټریشن لازمي وي. انټرپټینګ د ایمیج موږ به څنګه تصویر چې کوم دی د هغې پہچان کوو چې دا ټیک دی که دا غلط دی. ښه اوس کیپیلیک. په کیپیلیک کې موږ همیشه ویلي چې د ماشوم یعنی د بیبي هډ چې کوم دی هغه انفیریور سایډ دی، مطلب یعنی لاندې ویجاینا طرف دی. دا موږ ته په سکرین باندې څنګه ښکاري دا وګورئ جی. موږ ویلو چې انفیریور ایریا چې کوم دی هغه به د سکرین رایټ طرف ته ښکاري. نو وګورئ هډ رایټ طرف ته. لانګیټیوډنل سکینینګ کې وګورئ جی. اوس ماشوم چې کوم دی هډ لاندې دی خو ملی چې کوم دی هغه د مور انټیریور سایډ ته ده. نو وګورئ جی ملا چې کوم دی د سکرین برس طرف ته راځي او هډ چې کوم دی آلریډي رایټ طرف ته دی. بل په لانګیټیوډنل پلین کې وګورئ ماشوم چې کوم دی کیفیلیک دی خو ملی چې کوم دی د مور ملا سره یو شانتې ده. نو ملا به چې کوم دی هغه لاندې طرف ته راځي او هډ به چې کوم دی د سکرین رایټ سایډ ته راځي. وګورئ جی په بریچ پریزنټیشن کې چې کوم دی موږ سره به دا بیبي هډ چې کوم دی هغه به د سکرین لیفت طرف ته راځي او چې ملا بره وي سپیریور وي سوري انټیریور وي نو هغه به چې کوم دی موږ ته بیا د سکرین بره طرف ته شو کېږي ملا او هډ به چې کوم دی موږ ته په بریچ پوزیشن کې هغه به د سکرین لیفت سایډ ته شو کېږي. دا وګورئ جی ملا چې کوم ده د سکرین بره سایډ ته شو کېږي او هډ چې کوم دی لیفت طرف ته. په ټرانسورس پوزیشن کې وګورئ جی. اوس په ټرانسورس پوزیشن کې تاسو ته نورم کلیر شي. دا وګورئ جی په ټرانسورس پوزیشن کې چې کوم دی کله مونږه کیپیلیک پریزنټیشن وي نو دا به مونږ ته دې طریقه کار سره ایشو کېږي. اوس چې کله جوړ و ماشومان نو هغه به تاسو ته په لانګیټیوډنل سکینینګ کې چې کوم دی څنګه ایشو کېږي. د دواړو ماشومانو هډ چې کوم دی لاندې مطلب دواړه کیفیلیک دي نو د دواړو سرونه به چې کوم دی مونږ ته د سکرین رایټ سایډ ته شو کېږي. که چېرې دا بریچ و نو بیا به هډ چې کوم دی د دواړو مونږ ته لیفت طرف ته شو کېده. دا اوس بریچ دی. د دواړو سرونه چې کوم دی سپیریورلی دي د مور بره ایریا طرف ته دي نو دا به مونږ ته په لیفت سایډ باندې شو کېږي. دا هډ د دواړو ماشومانو سرونه مونږ ته لیفت طرف ته شو کېږي په سکرین باندې. دا اوس ګوره یو کیپیلیک دی یو بریچ دی. د یو هډ به چې کوم دی رایټ طرف ته بل به لیفت طرف ته. اوس مونږ د پلیسنټا باره کې خبره کوو. کله چې پلیسنټا فنډل وي دا مونږ ته څنګه ښکاري. دا د پلیسنټا پوزیشنز دي. اوس په مونږ مخکې خبرې کوو. چې کله پلیسنټا انټیریور وي نو د سکرین بره طرف ته وي، مطلب د سکرین سپیریور سایډ ته وي. کله چې پوسټیریور وي نو د سکرین لاندې طرف ته وي، انفیریورلی وي.
او چې کله پلیسنټا پنډل وي نو دا به د سکرین لیفت سایډ ته شو کیږي. او چې کله پلیسنټا پریویا وي نو دا به د سکرین رائټ طرف ته شو کیږي. ځکه چې مونږ ویلي دي چې دا سپیریور ایریا به مونږ ته همیشه چې کوم دی لیفت سایډ ته شو کیږي او انفیریور ایریا به مونږ ته رائټ سایډ ته شو کیږي. اوس دې نه پس چې کوم دی پیبورایډز دي. کله چې مونږ سکینینګ کوو لانګیټیوډنل او مونږ ته پیبورایډز راشي د هغې کنسیډریشن به مونږ ته څنګه کیږي. دا اوس پیبورایډ دی، تاسو ټول کتی شئ چې هایپو ایکویک دی، په ټرانسورس پوزیشن باندې هم تاسو کتی شئ. دا اوس وګوره چې هایپو ایکویک دی او دی په 2 ډایمنشن کې اغستی دی. دا پیبورایډز دي، مختلف کاینډز دي، قسمونه دي او دا په مختلفو طریقو باندې موږ سره ډایګنوز کیږي. موږ به سکینینګ په مختلفو طریقو سره کوو. د دې لپاره پکار دا دی چې موږ ته ټرمینالوجي غونډه یادوي د بیسیک الټراساوند. دا پیبورایډز دي، دا په مختلف سایډز باندې موږ ته په یوټرس کې ملاویږي. څه پوسټیریرلی وي، څه چې کوم دی انفیریرلی وي، څه رائټ سایډ ته وي، څه لیفت سایډ ته وي. ټیک شو جي. په دې ټول سمري کې چې کوم دی موږ سمپل خبرې دا کوو چې ګوره کله موږ الټراساوند سکینینګ کوو نو